السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر ګران قدرمنو زه کوم ملګرو زین صاحب زاده سہیل جاوید او دا زما یوټیوب چینل دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په امریکا کې یعنې په یونایټډ سټیټس اف امریکا کې صدارتي انتخابات چې کوم دي هغه شوي دي او په هغې کې ډونالډ ټرمپ چې مخکې هم د امریکې صدر پاتې شوی هغه بیا په بھاري اکثریت سره هغه د امریکې صدر چې کوم دی هغه منتخب کړی شوی دی او د امریکې عوام په هغه باندې بھرپور اعتماد اظهار کړی دی. ګرانو کتونکو که تاسو وګورئ د امریکې د انتخابات ته نو ظاهره ده چې په دې کې د هغه ځای اسټبلیشمنټ چې کوم دی هغه ته یو قسم شکست شوی دی، پینټاګون ته هم شکست شوی دی. دغه شان کوم چې د ټرمپ مخالف پارټۍ وي هغوی ته هم ډېر زبردست شکست شوی دی او امریکنۍ چې کوم د طاقت سرچشمه دا قوتونه دي هغوی ټول ته د انتخابات باندې چې کوم دی امریکي قوم چې کوم دی هغوی ته قوت رسولی دی، هغوی ته شکست ورکړی دی د خپل ووټ په ذریعه باندې او دوی ویلي دي چې د امریکې عوام چې کوم دی هغه د ټرمپ په قیادت کې د ملکماشي ترقي غواړي او په دنیا کې امن غواړي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د ټرمپ کامیابي دا غیر متوقع طور باندې ګڼلی شي، ولې چې د عالمي میډیا دا تاثر سپیشلی که زه ویم د CNN تاسو وګورئ نو د هغې دا تاثر یک طرفه تاثر چې کیملا هیرس چې کومه ده دا به الیکشن ګټي او په واضح اکثریت سره به ګټي. خو تاسو وګورئ چې د کیملا هیرس چې کوم الیکشن کمپین و نو په هغې کې هغې داسې څه ټوس منصوبه بندۍ دپاره خپله پالیسي چې کومه ده هغې نه واضح کړې چې په هغې باندې د امریکې د ترقۍ انحصاري او بله دا چې چونکې په دې وخت کې په مشرقي وسطا کې یو جنګ دی په فلسطین باندې چې کوم ظلم او بربریت چې کوم دی هغه په دې تیرو د امریکې حکومت کې چې کوم دی وخت کې موجود دی هغه شوی دی. نو ظاهر ده چې ډونالډ ټرمپ چې کوم دی هغه جنګي ذهن نه لري بلکې هغه په دې باندې بلیف کوي، اعتماد لري چې یاره د ملک ترقي چې کومه ده هغه د هغه معیشتي او مضبوط معیشت چې کوم دی هغه کې به د امریکې مستقبل چې کوم دی هغه به روښاني. همدغه وجه ده چې د امریکې عوام چې کوم دی هغې په ډېر ګڼ تعداد کې ووټونه خپل ورکړل او د کیملا هیرس 226 یعنې 226 ووټونه چې کوم دي دا کیملا هیرس الکټرول ووټس دې ته موږ وایو دی چې کوم دي هغه اغوستي دي او ټرمپ یعنې ډونالډ ټرمپ چې کوم دي هغه 277 الکټرول ووټ اغوستي دي. په صرف کې د هغه اکثریت چې کوم دی هغه ثابت شوي دي او زه به ووایم چې د ټرمپ کامیابۍ سره ډېره غټه تبدیلي په دې وخت کې په دنیا کې راځي. دنیا به دې وخت کې د امن طرف ته راځي او ظاهره ده چې ډونالډ ټرمپ په دا نه غواړي چې په مشرقي وسطا کې د مزید جنګ چې کوم دی هغه وي او داسې چې کوم دی د اسرائیل د ایران چې کومه تنازعه دا دې موجود وي. دغه شان نورې کمې مسلې چې کوم دي د یوکرین جنګ دی داسې نور خطو کې چې کوم دی د امن لپاره چې کوم دی هغه لګیا دي کوششونه به کوي. نو دې وخت کې دا امید پیدا شوی دی چې د دنیا امن لپاره به ډونالډ ټرمپ کوششونه کوي او ډونالډ ټرمپ خپلې کامیابۍ نه پس د خپل عوامو شکریه ادا کوي. ګرانو کتونکو څنګه چې ما وویل د کامیابۍ نه پس ډونالډ ټرمپ د خپلو عوامو شکریه ادا کړې ده او دوی ویلي دي چې دوی د امریکې یو نوی مستقبل بنیاد کېښودلی شوی دی او په اکثریت باندې هغه ته چې کوم دی د ملک صدارت چې کوم دی هغه عوامو ورکړی دی، په دې کې منتخب کړی دی. ډونالډ ټرمپ په خپل ابتدایي خطاب کې د ملک معیشت حوالې سره ډېرې خبرې کړي دي او دوی ویلي دي چې زموږ په ملک کې چې کوم د آیل ذخایر دي د تیلو ذخایر چې کوم دي معدنیات وغیره چې کوم دي موږ به د نور ملکونو په تیل یا دا شیزونه نه چې کوم معدنیات سره تعلق ساتي یا قدرتي وسایل سره تعلق ساتي دا به د نورو ملکونو دا غشتو په سعودي باندې انحصار کول یا په نورو ملکونو باندې انحصار کول په ځای باندې به موږ خپل ذخایر چې کوم دي د دې نه به موږ استفاده حاصلوو. نو ظاهره ده چې د هغه ټول فوکس دی وخت د امریکې تعمیر دی او دې سره سره هغې دا اعلان کړی دی چې د امریکې سرحدونه چې کوم دي کوم خلک چې غیر قانوني طور باندې په امریکا کې داخليږي د هغې طرفه به دا بندي د خلکو دپاره چې کوم په غیر قانوني طریقه باندې امریکې ته راځي نو د هغې کوششونه چې کوم دي هغه ناکامه کولو دپاره دا باډر چې کوم دی دا رسل کوي او په قانوني طریقه به امریکې ته چې کوم دی هغه خلک راځي. نو دا هم ډېره خبره ده ولې چې یو ملک هم په دنیا کې نه غواړي چې په غیر قانوني طریقه باندې څوک دراندازي وکړي د هغه ملک ته راشي
او په غیر قانوني طریقه باندې په هغه ملک کې هغه اوسي. ظاهره ده چې دنیا کې د وخت د امن ډېر لوی ضرورت دی، خصوصا د فلسطین او د اسرائیل چې کوم جنګ دی. ډونالډ ټرمپ امید دنیا دا دی چې هغه به دا فوري ودرولو کوشش کوي او دا جنګ به ودرېږي. داسې چې کومه تنازع د ایران او اسرائیل ده د دې په حل کې هم هغه بنیادي کردار ادا کوي. داسې د پاکستان یا د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي، ظاهره ده چې د امریکې د صدر د انتخاب نه پس په دې باندې هم اثرات وزيږي.